بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية، درس نمبر أتلسم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وكم لأتباعه وبارك وسلم عليه. پرونه زمون د درس متعلق د یو مولانا صاحب د سوال او د غي د جواب تفصیل ستاسو په خدمت کې وړاندې شوی. ما درته ویلیو چې دا مخکې کوم عبارت و چې وقد كانت الاوائل دا دفع د سوال و وکنه و چا سوال کړو چې دا تدوین د کتبو د شرعي په زمن د صحابه د تابعینو او مشهود لها بالخير زمانه کې نو دا بعد کې شوی دا بدعت ده. داغه د اعذار بیان کړي چې دا بدعت نه دي. هغه اول خلق چې وو دا غي د نبی له سلام د صحبت په برکت عقاید صفو دا غي زمانہ د قال سلام زمانی ته نږدې و وکای کم او اختلافات کم اغي قادر په دې چې مراجعو کې ثقات وته دا غي د وجه نه غي مستغنینو د تدوین د علمینو نه او د ترتیب د دینه بابونو کې فصلونو کې او د تقریر د مقاصد د دینه په فروع او اصول کې چې بیا کله فتنې د مسلمانانو منستراغي او ظلم په امامانو د دین باندې راغی. امام احمد صاحب سره ظلم وشو، مسله د خلق القرآن کې او د رایګانو اختلاف ظاهر شو او بدعت او خواهشات ته میلان ظاهر شو او فتاوی ډیر شوي، واقعات ډیر شو نو او رجوع الى العلماء فی المهمات ډیر شو نو دی مشغول شو په نظر سره او استدلال سره او اجتهاد سره او استنباط سره او تمهید د قواعد ته او اصول ته او ترتیب د بابونو ته فصول ته او ډیرو مسلو وروړو ته خو سره د دلایل او وروړو د شبهو ته خو سره د جوابونو او تعین د اوضاع ته او د اصطلاحات ته او تعین د مذاهب او د اختلافات ته نو وسمو د غزینه موضوع ایو وسمو او د علماء مسما کړي دي دي ځکه بچي د سوایا دا چې لګي دا څه به لګي ها دا سوایا چې غرض د حضرت علامه تفتازانی رحمت الله علیه د دې زینواله تر روان لأن عنوان مباحثه پوری غرض د تقسیم د علم شرعي د ثلاثه اقسام تا غرض د څه دی تقسیم د علم شرعي د علم شرعي ستوي ما يبحث فيه عن احکام الشرعيه. علم شرعي اغه ته وی چې اغه کې بحث کولې شي د احکام شرعيه او اغه علم شرعي وي نو دغه علم شرعي تقسیم کوي ثلاثه اقسام ته. یو قسم د علم شرعي علم الفقه علم فقه شریف ته. دویم علم اصول فقه او دریم علم الکلام شریف. غرض د څه دی تقسیم د علم شرعي ثلاثه اقسام ته چې فقه شریف ده، اصول فقه شریف ده، علم کلام شریف ده. الکه بچي پیږي کنه او احکام شریعه غو تاسو ویلیو کنه ما درتل چې علم شرعي هغه ته وجدي کې احکام شرعيه بیانېږي او احکام شرعيه تاسو بل ورځ ویلیو چې دا په دوه قسم دي. یو احکام شرعيه عمليه فرعيه دي او دویم احکام شرعيه اعتقاديه اصوليه دي. ویلی مکنو ویلی نو هر هغه علم چې هغه بحث کوي د احکام شرعیه او فرعیونه دا بخاری نیوي. هر هغه علم
چې هغه بحث کوي د احکام شرعیه او عملیه او فرعیه نه، دا به خالی نه وي. یا به دغه احکام د شرعي په د علم کې ثابت وي په دلایل تفصیلیه یا په دلایل اجمالیه. زویا پوی نشوي ورګه دا یاران نه غدي ته بیا وایم تاسو څه کول یار. ما ارث داسې وکړو چې علامه تفتازانی رحمت الله علیه د وسمون والا ترست لأن چرازی تر دغزی مقصد د تقسیم د علم شرعی د ثلاثه اقسام ته چې علم فقه شریف ده، علم اصول فقه شریف ده، علم الکلام شریف ده. او ما تعریف کو د علم شرعی چې هغه کې بحث کولای شي د احکام شرعیونه، او ما بیا عرض کو چې احکام شرعیه مونږ ویلو چې دا دوه قسم دي، احکام شرعیه عملیه فرعیه دي، او احکام شرعیه وایا اصولیه اعتقادیه دي. نو بیا کوم علم چې بحث کوي د احکام شرعیه او فرعیونه نماول دا بخالی نوي. یا بدغه اوس به دي ته بیا د سره کوکه سبق، یا بدغه احکام د شرعي په د علم کې ثابت وي په دلو تفصیلیو یا په دلو اجمالیو. کدغه احکام شرعیه په د علم کې ثابت وي په دلو تفصیلیو نو دې ته وی علم فقه. او کدغه وایا احکام شرعیه په د علم کې ثابت وي په دلو اجمالیو دې ته وی علم اصول فقه. زویا پوینش الکه پوښو لیکنه. او کچرتا دغه علم شرعي چې دغه تعلق دغه دویم قسم سره دی چې هغه کې احکام شرعیه بیان شوي دي، خدایي تعلق د چا سره دی؟ د اصول د اعتقاد سره دی. نو کداغه احکام شرعیه پدې دویم قسم کې ثابت وي پادلو تفصیلیو دی طویل می کلام شریف. پس دک خبره درته کوي تمام دي خبره باندې تاسو پوه شوي. خود دلته به تاسو لګ چې دا بصیرت تاسو تام شي دلته بلګ خبري وکوخه. علم فقه، علم اصول فقه، علم کلام یا علم عقاید، نو کدا هر یو والی علم الفقه، علم اصول الفقه، علم الکلامی په دې ټولو کې دا مرکب جوړیږي. مرکب دې کنه دی او تاسو تماویلی وخه چې د مرکب اضافي لغوي تعریف ني، د مضاف بازان د تعریف کې، د مضاف له بازان ته کې اصول فقه تسویل وکنا د دې سو تعریفونه دي. کم کم دي؟ حد لقبی او حد اضافي. حد لقبی ستوي معن د مضاف له معن تعریف وکړي دا حد لقبی. حد اضافي ستوي نو اوس علم الفقه همون به د علم ځان د تعریف کو کنه، د فقه بزان د تعریف کو کنه، دا به حد اضافي شي. او بیا چې دواړه معن راوالو تعریف کو هغه ته وسوي حد لقبی. بیا دا سي د علم اصول فقه راواله نو علم فقه کوم د علم خو هم کړی وی کنه، نو اصول فقه کې به صرف د اصول کو ځکه د فقه هم کړی وی. او بیا علم کلام کې د علم خو هم کړی کنه، صرف د کلام او کلام به خپل درته وی چې د علم کلام ولی وی. دا مزل بستا رواني علا وجه البصيره په پښتو باندې پوه شئ. نو اوس علم بچي مصدر دی د باب د علما يعلمون.
مفردات فی غریب القرآن دراغب 343 کې ذکر کړی دی العلم ادراک الشیء بحقیقته العلم ادراک الشیء بحقیقته مندل د سیز دی خو په حقیقت د دې سیز سره د حقیقت د دې سیز چې په اعتبار د حقیقت تر لاندې کې وی موزي مدرک وګرځي دغه علم دی په لغت کې دانستان تم وی پوهی تم وی او اصطلاحي تعریف کې اختلاف دی دایره معارف اسلامیه دریم جلد 448 لیکلی دی دا ابو الحسن اشعری سے قول ذکر کئی علم ستوی په اصطلاح کې ادراک المعلوم علی ما هو به ادراک د معلوم دی خو په هغه سو چې دی ور باندې په هغه صفت چې دی ور باندې متصف دی علی ما هو به امام غزالی سے بیا د علم په ځای سوې د ادراک په ځای او وی معرفت المعلوم علی ما هو به او تعریفات د جرجانی صفحه نمبر 200 ما سره دغه دی پروت دی هغه وی علم ستوي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع دا اعتقاد جازم چې مطابق د واقعي سره نفس الامر سره دی ته علم وي بیا په علم کې غاټ اختلاف دی چې علم د مقولې د مقولات 9 کې د کمی مقولې نه دي سو کې د مقولې د کیف نه ګرځي په خبره باندې پیږي کنه بیا د په بدیهی دی که نظری دی پدې کې مختلاف دی بیا علم ممکن التحدید دی که متعثر التحدید دی پیږي مرقات والا خیر آبادی 15 تعریفونه وته ذکر کړی دي کشف الظنون والا 15 ذکر کړی دي چا یو ذکر کړي چا بل ذکر کړي بیا د علم مختلف تقسیمات هم شوي دي کله په یو اعتبار کله په بل اعتبار په یو اعتبار علم تقسیمیږي 2 قسمونو ته علم حضوری علم حصولی علم حضوری دی ته وای چې د عالم او د معلوم په درمیان کې د علایق ثلاثونه علاقه واحده موجوده وي علایق ثلاثه کم دي علاقه د عینیت علاقه د نعتیت علاقه د معلولیت علاقه د عینیت چې موجوده وي نو دا غي مثال لکه علم د شی په خپل نفس علم د شی په خپل نفس عالم او معلوم یو شی دی علاقه د عینیت موجوده ده علم حضوریش پیږي په خبره کنه مثال د علاقه د نعتیت لکه علم د شی په خپل صفات علم د شی په خپل صفات مثال د علاقه د معلولیت لکه علم د حق تعالی سبحانه و تعالی په سلسله د ممکناتو ولی خدای تعالی علت دی کنه ټول ممکناتو د پاره د پیدا کړی دی کنه چې کله علاقه د معلولیت وی مثال به څنګه لکه علم د حق تعالی سبحانه و تعالی په سلسله د ممکنات او بیا علم حصولی هغه ته وی چې د عالم او د معلوم په درمیان کې د علایق ثلاثونه علاقه موجوده نه وي او د دې یو بل نوم دی علم انطباعي تواسره دا ورته وي لکه علم حصولی د انسان شو بیا علم حضوری په 2 قسمه دي قدیم دی حادث دی د منطقيان خپل اصطلاح دا خو نور نه ورزو او علم حصولیم په 2 قسمه دي منطقيان واغې ته قدیم وي یو ته پکی ادا علم د قول 10 یا دي نعوذ بالله بیا علم کې یو بل تقسیم دی چې علم د کې یو تقسیم په اعتبار د مصدر سره دی مصدر جید صدور نو یو تقسیم په دغه په اعتبار د متعلق سره دی نو علم په اعتبار د مصدر سره دا یا ذاتی دی
کچرته مصدر د ذات د عالم وي یا عطایی دی که په عطا د غیر سره ذاتی مختص بالله عز وجل او عطایی مختص بالمخلوق دی. بیا د دې ډیر لوی تفصیل دی ورپسې زور پس نو دا خو هغه قدر تفصیل په علم کې چې علم دغه ته وایي. هلکه تاسو ور باندې څه پوه شوي. اوس براشو علم اخوش اوس براشو مونږه فقه ته. فقه بعضی مولیان وی دا فقه وایه فقه مو وایا. په قاموس لیکلی چې دا په کسری سره دی. قاموس لیکلی دا په کسری د فا سره دی. کسی چیز کو جاننا سمجھنا اس کو فقہ بالکسر کہتے ہیں. یو سیز پیجندل پاغي پوهیدل دې ته فقه وي. او چا کې چې دغه پوها او دغه سمج دغه پہچان راشي هغه ته فقيه ویل شي. بیا مسلم ثبوت لیکلی چې فقيه نه مراد مجتهد دی. یوازې فقهي جزئیات پیجندل دام کافی کیږي نه چې دکی ور سره ملکه د اجتهاد موجودی د تفقیه وي. مسلم ثبوت لیکلی دی. بعضی وی فقہ دی تو وی معلوم کے ذریعے سے نامعلوم کو حاصل کرنا فقہ ہے. د یو معلوم سیس په ذریعہ چې نامعلوم سیس ته معلوم کې او پوی کې حاصل کې باغی پوی شي دی ته وی فقہ. نو علم مغه شو چې مخ کې دی اوریدو او فقہ دغه شی و چې مخ کې دی اوریدو د حدی اضافي شو. کم حد شو اوس دا ټول را والا مړه سم کلک تعریف راته وکا وی ټیک دی جی او په کم درته د شرقایت په دې رڼا کې به درته وکم. علم الفقه هو العلم بالاحکام الشرعيه الفرعيه من ادلتها التفصيليه. علم فقه دا علم دی په احکام شرعیه او فرعیه. خو چې د احکام شرعیه فرعیه په دې علم کې ثابت وي په دلو او هغه مې درته پرون ویلی وو چې ادله تفصیلی څه وایي. ما ینوت بحکم حکم وجزئی جزئی. الکه پوه نشوي هغه تفصیل پرون شوی و کنه خط تفصیلی شوی و او ادله اجمالی غیر منوط بحکم حکم وجزئی جزئی هغه پرون تیرو. او کستا ورکی بیا هم داسې شکی غوندې نو کچا سره دا زما غوندې چام د بید الله قنداری بابا وی نو بس مړه لږ داسې ور ټوپ کا ور باندې په دې 15 صفحه دا بالکل بر وګوره. قوله معرفه اقول قول اجمالا دا حال دی د دلونه ای هلكون الادله مجمله غیر منوطه بحکم حکمنا. ولکه مجمله دی پیجند چې دا به غیر منوط بحکم حکم وجزئی جزئی. الکه تاسو پوښوي کنه او بیا اک خبره چې کوم درته ما د وجوب د صلات اقیم الصلاه جزئی ورته خودلو او د حرمت د قتل د پاره ولا تقتل النفس التي مدرته خودلو او دا غرنګي وجوب الزکات د پاره اتو زکات مدرته خودلو. نو ما درته ویلي موجوده د خیالي د حواشیونه د عبدالحکیم سیالکوټي او د نبراس او د نورو توزیع تلوین راغستلې شوی خبرې دي او دم دا غن راغستی دي. او ما درته پرون سم تفصیل سره مخې ته خودلې. نو دغه د علم فقه تعریف څه تعریفو هو العلم بالاحکام الشرعيه الفرعيه وایا ان ادلتها التفصيليه. او ګوره ما درته بیا سوې داغي وضاحت هم درته مو کو چې د احکام تفصیلی دلایل سودی سلور دي. قران کریم، سنت شریفه، اجماع، قیاس. بیا چې داغي نه کم وایا هغه 7 قواعد راوتل نغم درته ګوره ما سک چې هغه اصول فقه والا چیړلې دي او درته ما بیان که بیان نک بیان کړی میو کنه یادم شي کنه چې اول دی تقدیم کتاب الله ته ور کوي ولو که کرت شاذ خدا دی تحت د خبر واحد او د قیاس نه غني بلکې هغه نه فوقي غني
او بیا مې د مثال درکړو چې په کفاره د یمین کې دا صوم 3 ایام دا متتابعات دی د قرات ورکه شازه دی قرات د عبد الله بن مسعود سیب دی نو دا مقدمی علی خبر الواحد والقياس او بیا مې درته ویلو چې دویمه قاعده چې راوی کله مخالفت د خپل مروینو کی یا دا قدحی په دغه صحت د حدیث کې چې دا حدیث ټیک نه دی ویلی میو کنه یا منسوخ دی یا مصروف عن ظاهر دی چې محمول علی الندب دی او بیا مې دغه قیاس درته حدیث دا ورسه پیش کړو کنه د ولوغ د کلب والا روایت یادم شي کنه یا بیا مې درته د اجماع خبره کړې و او بیا مې اجماع کې درته ویلو چې اتفاق د متأخرینو دارافی وی اختلاف د متقدمینو لره په متعه کې په صدر اول کې د متقدمین بین صحابه سره اختلاف وو چې بعضی د جواز قیلو خرست متأخرین اتفاق په حرمت د دیو کو نو هغه اختلاف په ختم شو ګوي کې د اتفاقی حرام ده ویلی میو کنه یا بیا د قیاس خبره وو داسې ورپسې راځه او قواعد درته ما ویلیو کنه لوزیا علم دیو پیجندو فقه دیو پیجنده او بیا د فقه دغه ځان ته چې دی تعریف د مضاف له کو هغه د حد اضافي بیا می حد لقبیم درته کو د شرقایت په عبارت پرانا او زمونږ د امام سیبنا هغه نه بیا د حد وایا لقبی دس منقول له چې هغه وی معرفت النفس ما لها وما عليها معرفت د نفس دی هغه سلرا لها ينفعها چې د نفس ته نفع ورکي چې هغه فرایض دي واجبات دي سنن دي مستحبات دي چې دا د نفع ورکي او معرفت د نفس دی ما هر هغه سیز لرا علیها چې هغه تمامیږي علی اضرارها په ضرر د نفس چې کوم مضر دي حرام مکروه مفسد وغیرہ دا به پیژني دغه امامونه تعریف کړي دي بچي پیږي کنه خدا خو حد لقبی مش جی موضوع صدا موضوع نو موضوع د دې جی فعل د مکلف دی د حیثیت د صحت او د فساد نه د حیثیت د حلت او د حرمت نه دا موضوع علم فقه شریف ده او غرض څه دی ناغه معرفت د افعال د مکلف دی غرض دی بهرحال چانور تعریفونه هم کړی دي دا خوش علم فقه وش علم اصول فقه علم تعریف شو د فقه شو غم لري کا او اصول جمع د اصل د اصول شاشم ویل ده کنه اصل په پنځو معناګانو باندې راځي کنه راځي چاته یاد دي اصول شاشي چا ویل ده نرشته چې درکې وای ها ما يبتني عليه غيره يوش قيدي كلي سر رازي كل فعل مرفوع دوش ها لا قاعده کلیه او ضابطه او قانون کې څه فرق دیتا خو دې سره د جامو خضرم بس یادیم دی دغه مش کتاب مخ کې بوتل غواړي علم الکلام تبرش علم خو بیا شوی دی کنه پاتې شو کلام نو کلام بلند درته وایو کلام څه ته وایي چې دا زی کوم یار اوس دې ته کلام ولې علم کلام نو د اته وجه ذکر کړی دی نو کتاب درته غلومه دا پانه درته ختمه لاندې اوس نو ګوري شور مکوي اوس به کتابو لګي ښا اوس وته ګوري وسمو او دی علماء مسما کړی دی ما اغس یفیدو چاغه فیده کوي معرفت الاحکام العملیه چاغه فیده کوي معرفت د احکام عملیه د ادله تفصیلیونه ناغه مسما کړی دی بالفقه په فقه باندې رښتیا وای اوس پوښ کنه او ورشه ما درته مخ کې ویلو چې کوم شی مذکور وي په جانب د معطوف لکی او هغه سیس به مقدری په جانب د معطوف کې هغه ټول عبارت دلته وروړه وسمو ما يفيد معرفتا
احوال الادله اجمالا فی افاده الاحکام باصول الفقه او دی مسما کړي دی اغا چې هغه فائدہ کوي معرفت د احوال د ادله د سلور دلایل هغه د احوال معرفت چې څه کوي لکه اجمالی تور باندې فائدہ کوي په افادیت د دلایل کې چې دا د دې فائدہ سي هغه احکام وي نو د مسما کړي دی باصول الفقه او پرون درته ما ویلو چې یو کې دله سي وای قواعد ورکی اجمالی تور باندې ویلې مو کنه الامر للوجوب وایا قاعده ده کنه ده او چې بیا کله دی په خلاف باندې قرینه صارفه بل راشي بیا صرف کا خیر او دریم تراشه وسمو ما يفيد معرفه العقائد او مسما کړي دی اغا چې فائدہ کوي معرفت د قید اسلامیو د ادله تفصیل یو نه بالکلام په علم کلام شریف باندې زیا پوښی کنه نو خبره صحیح شو علم کلام ته علم کلام ولی وی نو ما درته اول کې وجه تسمیه ات بیان کړی وی او درته ویلو چې دا به شرقایت کی راضی و اشاره به در کومه وسوره کنه دا دیرا ولی ورته علم کلام وی لأن عنوان مباحثه ذکا عنوان اغه تعبیر اجمالی د مباحث د ناغکان قولهم غدا قول د دی علماء چې دی بویل الکلام فی کذا و کذا کلام اوس چې کو په الہیاتو کې کو عنوان به دا لګولو بیا ویل الکلام فی النبوات بیا ویل الکلام فی البعث یا فی الشفاعه یا فی الکرامه یا فی المعجزه یا فی رد الجهمیه یا فی اثبات الذات یا فی اثبات الصفات یا فی الصفات الذاتیه وغیرہ وغیرہ نو دې ته وی تسمیه د معنون په اسم د عنوان د مجاز مرسل کتا سو مولوی شریف ویلی س 24-25 علایق ذکر کړي خپلته انحصار نشته یو ورکه دام ده تسمیه د معنون په اسم د عنوان شو نو عنوان د مباحث د دې سو هغه دا قول د دی او چې دی بویل کلام په دې کې دی او دې کې دی نو تسمیه د معنون په اسم د عنوان شو نو ځکه ورته کلام و چې دی به عنوان دا د خود د دې مسلو د پاره زیا په دې باندې ورسېدې کنه دویمه وجه ولئن مسأله الكلام او بل د دې وجه نه ورته علم کلام وای چې دا مسله د کلام په علم کلام کې علم عقاید کې علم توحید و صفات کې علم الفقه اکبر کې علم اصول الدین کې او علم توحید و صفات کې علم الاسماء و صفات کې علم اساس العمل کې چې ارتمان همې ذکر کړی وې کنه پدې کې خو ډیر زیات مباحث خو لیکن اغه ډیر شهرت یافته مبحث پدې کې د کلام مسله وا او چې ډیر جاخی پکې جوړې وي هغه د کلام مسله وا دومره جاخی ورکې وي چې بعض متغلبو غالبیدونکو بادشاهانو د معتزله په زمون لوی لوی کافر د دین د امام احمد غوند نازول محدث او امام شهید کړي دي نو دغه مسله پکې اشهر وا اشرف وا نظام پکې ډیر وا نو دغه وجه نه چې دا مسله پکې اشهر وا نو پاغه جزء اشهر او اشرف دا ټول علم مسماش نو دې ته وی تسمیه د شی پاغه جزء اشهر او اشرف د دې شی ولکه پوینش ولئن مسأله الكلام او بلګوره مسله د کلام لاندې ناکید وی چې دا کلام د قران مخلوق دی که غیر مخلوق دی دغه مسله كانت اشهر مباحثه دا غډیر شهرت یافته د مباحث د دې علم نو واکثرها نزاعا او نزاع پکې ډیر زیاته وا جدال پکې ډیر زیاتو حتی تر دې پورې ان بعض المتغلبه چې بعض غلبه مندون کې بادشاهانو رزیلانو قتل کثیرا یہ خنزیرانو قتل کا بلادیر من اهل الحق اد اهل حقنا لعدم قولهم ذکر دغه اهل حق قول نکولو بخلق القرآن دا قران کریم په مخلوق والی باندې نو دی خنزیران په دې مسله دنیا خلق شهیدان کړي دي
او دې علم کې دغه مسله ذکر ده چې دا مخلوق نه دی، دا قدیم دی، حادث نه دی، قدیم دی. نو په دغه جزء اشهر اشرف چې دومره اهل حق په وجلې شوی دي نو د مسما کو نو تسمیه د ششوا بجزئه الاشهر والاشرف. ولکه پوي شوي دا سو وجه شوي دوشوي کنه. درې مدادا ولانه یورث قدرة على الكلام. دا علم چې دی دا مورث دی سړی ته وربخي ورکی قدرت علی الکلام چې دا علم دی ویلو په عقیده کې به د خبرو چل درته یادي، د عقیدې به صحیح ترجمانی کولې شي، په عقیده کې به د خبرو چل درته یاد شي د علم د برکته. نو دا سړی ته ورکی قدرت علی الکلام په خبرو باندې فی تحقیق شرعیات چې ته ثابتې هغه شرعیات. نو د قدرت علی الکلام په ثابتولو د شرعیاتو کې تا ته قدرت علی الکلام درکې و الزام الخصوم او چې په خصم باندې ته الزام کې یو خبره ور باندې سکے منیو هغه ملزم ګرځي. لکه منطق د فلسفو د پاره چې دغه په نوت کې ظاهری کې اثر کوي منطق کنا. نو دا د علم کلام دی متکلم لرا چې د علم کلام یادی د لرم په تحقیق د شرعیاتو کې او په الزام د خصم کې دا قدرت علی الکلام ورکی. نو ځکه ورته علم کلام ویا. نو تسمیه د مسبب شو په اسم د سبب چې دا علم سبب د قدرت علی الکلام. نو د مسبب ته علم کلام ویلو نو تسمیه د مسبب وایا بسم سبب شو. زویا سو وجه شوي درې وجه شوي. سلورم وجه ګورا ولانه اول ما يجب من العلوم التي انما تعلم وتتعلم بالكلام فاطلق عليه هذا الاسم لذلك او ثم خص به ولم يطلق على غيره تمييزا. وی بچي اول هغه چې واجبېږي د علومونه هغه چې زده کولې شي خودلې شي زده کولې شي ناغه په کلام سره ډیر علمونه داسي چې هغه کتابت نه چې کې تحریر وګور استاد شي په اشاره درته سوکو زده دي شي. او هغه علوم چې ما یجبو د واجباتو نم دي ضروری علوم دي او په کلام سره چې خبره او کې زده بش او بحث پکيو کې زده بش نو دا هغه علم موجوده په کلام سره زده کېدو. ورسېدلې کنه چې کله بس شو وایا دا کلام سره بس زده کېدو. کلام سره دا موقوف په کلام باندې کلام نه بغیر نزده کېده. نو چې کلام نه بغیر نزده کېده نو دې ته علم کلام وي. نو دا تسمیه د موقوف شو په اسم د موقوف لې چې دا موقوف په کلام باندې پچا باندې موقوفو کلام باندې کلام نه بدون داس د کېدونه. نو چې دا موقوف او کلام باندې د علم کلام ویلو نو تسمیه د موقوف په اسم د موقوف لې شو. دا دی بل وجه. ولانه بل د دی وجنا چې دا اول علم چې واجب دی د علوم واغنه چې داس د کول او خودلیش په کلام سره نو اطلاق شو دی باندې د دې اسم لذالک د دغه وجنا او ثم خص به بیا د پورې دانو مخاص شو او اطلاق نه کیږي په غیر باندې د پاره د تمیز چې د علم کلام تمیز د نور علوم نرش. سو وجه شوي سلور پنځم ګوره ودا علم دا چې متحقق کیږي نو دا په مباحثه سره متحقق کیږي. دې کې بحث بکې عمده سه نه یادي. دې کې با خبره اړه راړه د جانبینو نه ورسېدلې نو چې خبره ورکه کلام ورکه اړه راړه جانبینو نه نبیا متحقق کیږي. او نور علوم هغه چې کتاب وګوري هغه نه حاصلېږي. دې کې چې خبرونه کې دانه حاصلېږي مطالعین نه حاصلېږي. او نور علوم تأمل لم حاصلېږي خدا په تأمل هم نه حاصلېږي. دا په اداري د کلام باندې راړي مباحثه بکیږي بیا ودا حاصلېږي. نو دغه وجنوای دې ته سووي
علم ولانه بل دی وجنا انما يتحقق جدا متحقق کیږي بالمباحثه مباحثه سره و اداره الكلام او په چورلولو د کلام سره د جانبینو نه چې معلم او متعلم دی او سائل او مجيب دی لکه ناکت لاندې لیکلي دي وغيره او د دین علاوه نور علوم قد يتحقق وغ متحقق کیږي بمطالعه الكتب والتامل په مطالعه د کتب او تامل سره مغه حاصلېږي خدا چې کلام او مباحثه د پګینی کړي نو دا نه حاصلېږي نو ځکه ورته علم کلام وي یار او دا خبرې ټول کدا حشی شریف تاسو کتلی دا ټول دې کې شته دي ها راځه سو وجه شوي شپږم وګوره ولانه اکثر العلوم نزاعا وخلافا فيشتد افتقاره الى الكلام مع المخالفين والرد عليهما دا هغه علم دی چې د کې نزاع اختلاف ډیر زیات دی نو دو او یو گمراه ډلو سره یو مرچینه په یو ځل ډزیږي په یو ځل د دو یو گمراه ډلو سره ډزیږي اختلاف او نزاع په ګډیره ده د فقه شریف کتاب کې غزا بس خلاف للشافعي رحمت الله علیه په دې مسله کې هغه دا و امام صاحب د درې کسانو خپل کې اختلاف او دې کې خو خلاف د اختلاف هم نه دی پوه نه شوي او نزاع ده او د کفر او د اسلام جنگ دی او د ډیرو زیاتو ډلو سره دی نو دا کلام ته ډیر محتاج دی مخالفینو سره کلام ته او غي باندې رد ته محتاج دي نو ځکه ورته علم کلام وي چې محتاج دي کلام ته ولانه اول وجدا چې دا اکثر د ټول علوم دي په اعتبار د نظام او په اعتبار د خلاف نو فیشتد ډیر سخت دي هغه محتاجواله د ډیر سخت محتاج دي کلام ته سره د مخالفینو او غرض ته پاغي باندې نو ځکه ورته علم کلام وی چې محتاج دی کلام ته نبی عدل تدا ویل شي چې اسم د محتاج دی په اسم د محتاج له ولکه پوښوي کنه تسمیه صدا لکه تسمیه د محتاج دا په اسم د محتاج له ها سو وجه شوي شپګ و می تا ګوره ولانه دو کسان ناس دي یو ورتوي وی شیخ القرآن دا ویلی دی د پنده شیخ القرآن به فرمایل او د پنځپیر شیخ القرآن به داسې وی او ابل ورتوي چې ګوره فقه کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا ویلی دی آیت دا وی حدیث دا وی شیخ القرآن دی پرې د مړه شرمیدلی پرې دغه نو یو بل منصف ناس دی هغه د دواړو خبرې اوري نو چې کله دا یو ورته وي د پنده شیخ القرآن بداویل او بل ورته وي چې هغه سکه ابو حنیفه رحمت الله علیه بداویل نو دا کم چې منس کې نه تماشګیر دی وي دک خبره دغه نو خبره خدام وای مړه داړو څه خبره نه ده غولي خوړه داړو څه خبره نه ده نو خبره خو دواړه وي خو هغه ته نرسي خبره هم دک دی دغه خبره ده نو داسې د علم کلام چې دی نو بس هم دا ګویا کې هم دا کلام دی بل ساړو دی نه نو ځکه ورته علم کلام وای اوس پوه شوي ولانه لقوه ادلته او د علم کلام چې دی د وجد قوت د دلایل د دنه چې دلایل بلا قوی دي یار کانه نو ګویا کې هم دی سوار دی وګرځیدو کانه چې ګویا کې بس هم دی هو الکلام هم دا خبره ده دون ما عدا د دنا لاواړو بل خبره نه ده بس هم دا خبره ده من العلوم غنور اړو څه خبرې نه دي هم دا خبره ده وی کما یقالو ویل کسنګ چې درته ویلې شو باچا صاحب درته ویل للاقوام من الكلامین اغه ډیر لکه څنګه چې ویلش اغه ډیر قوی ته د دوو کلامونو خلق وی هاذا هو الكلام وی دغه خبره ده دی بل خواسه مړ وی هوا جنگوله الک سو وجه شوي هو یو وجه پاتې شو ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية زویا خبر دادا کنا وی د وجد ابتناء د علم نجدام مبنی دی
په ادله قطعیه دي ځکه اعتراض هم دي سبب غوري دا مبني دی په ادله قطعیه ولاندې لیکلي چې مراد ته عقلیه دي په ادله قطعیه په عقلیه مبني دی خو هغه ادله عقلیه المؤیده داغي تایید کړي شوی دی دا اکثر داغي په ادله سمعیه قرآن سنت اجماع ادله سمعیه دي ته وي ټیک دا مبني دی په ادله عقلیه عقلی خو دلایل دی پکې او د سینې دي چې اخوا نس نشته نه په نس د قرآن په نس د حدیث په نس د اجماع تایید هم شوی دی نو کان اشد العلوم نو دس علم چې هغه په قطعی عقلی دلایل مبني وي او بیا د دلایل تایید د قرآن او سنت او اجماع هم شوی نو دا په قلب کې ډیر تاثیر کوي سکه لکه په قلب کې ډیر تاثیر کوي کنه کوي چې په کوم دلیل ثابتي په عقلیه او قطعیه او چې داغي تایید په کوم دلیل شوی سمعیه او قرآن او سنت او اجماع نو په ایمان وایا دا علم به پسړه کې تاثیر کوي کنه کوي دا زړه په زخمی کوي ځان ته پکې زه پیدا کوي کنه و پیدا کوي او کلام تاسو کافیه ویلې ده کنه کلمه او کلام ویا ماخذ دی د کلمنا او کلم زخم ته وي او کله کله بعضی کلمو کلام سړې جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان او ما درته مخکې ویلو وی پر هر د توري خدای چې به جوړ شي په مرهم او پر هر د جبه بد دی چې به عمر سره سم نویدا په مبسده مبني دی په دلایل عقلیه او قطعیه چې داغي تایید شوی دی په دلایل سمعیه چې قرآن سنت او اجماع ده نو د نور علمونو په اعتبار پسړه کې دا ډیر تاثیر او ډیر زخم جوړي وتغلغل الفی او ډیر پکې اوړي وروړي نو فسمي بالکلام نو دا مسما ګرځول شوی دی په کلام باندې هغه کلام چې هغه مشتق دی د کلم نو وی هغه جرح ته وي وهذا هو الكلام القدماء او دا کلام د قدماء دی او اوس به درته خبر راولي په خبره باندې پیګه ستا چې معظم د خلافیاتو وایا هغه سره هغه د فرق اسلامیو بیا خاص کر معتزله سره او فلانی سره او د معتزله او د مشرکی سره نو بس سوفسطیه بوډه زیروډه زی او دا غي نه بعد به خبره جوړه کی چې اهل حق داوی کنه چې حقایق د شی وسدي دا ثابت دي